کوم مقصد موږ مطلب هغه ده نو هغه موږ دا وایو چې مطلب دا ده چې دغه کومه هغه ده ایجنډه ده نو دغه تاسو موږ چې کامیابی سره مطلب دا همکنار کمیټې به جوړو مطلب دا هغه وایي کشران وایي چې موږ به خپل یوه کمیټې جوړو او مشرانو د خپله جوړ شي نو هغه تاسو موږ دا خبره دا کنه دا کنه ایمانداري سره کار کوو چې تیر وال کار به نه وي کمیټې به جوړو چې دا څومره کسان راغلي دي دا به ټول کمیټې شي دا نه چې فلانکای مشر د هغه به وي فلانکای مشر د هغه به وي فلانکای مشر د هغه به وي او اتفاق چې ګټه ده همیشه دپاره اتفاق یادوو خو کوو یې نه خو دی ور به داسې اتفاق کوو چې خلک به وغږېږي کمیټۍ به واړه کم استر والا په یوه دي جوړو جلا جلا کمیټۍ ښکلې نه ښکارېږي ظاهره کړه چې ما چې څومره ګډ شي زه څومره څه کولی شم آیا سبا څوک ما ته راشي ما ته دمکي راکوي دې برداشت کولی شي که نه یې برداشت کولی آیا نن دلته زه جان شو کوم سبا چې کلي ته لاړ شي چې څوک راشي موږ سره به داسې که نه هار کیسه به وکړه نه زور به دور اټیا شي ملا دې ماته شي دا هار کیسه به وکړه انشاءالله دا لیبه به ګټو او په کلي به ګټو دا خدای ته وګورو چې په اشتیا باندې همت وکړه چې په مجلس باندې کار نه کېږي ما ډېر رغېدا کوو ټولو مقصدونه پکې پوره شي څوم کال دا په دغه شي باندې لګیا یو خو بیا مثال دا کیسه چې خراب پسې مجلس ښه وکړو هغه کار جیته نه ما تر بور عزیز قدر ته به داسې کیا داسې به ورته ګورې مخکې چې څه سوي دي یا سوي دي چې زه دا نه یم چې زه تا پره کوشش کوم لا تا پره تاوان کوم لا تا پره شور به بیا ما قدري یا ما تر بور عزیز قدر به نه وي نه طریقه به ما زیات قدري ځکه چې ما یو ووټ ته ما تر بور عزیز یو ووټ ته په یوه ووټ سړی پاس کېږي یا په یوه ووټ سړی فیل کېږي پاته سره د سیاست داسې شاید چې دغه چې جنگ جګړې دا یوه ورځې تېره سي موږ به هېڅ چیړ چاړ جنگ جګړې داسې غونډه داسې په اتفاق یو ځای کېږو نو زه دا نه وایم چې لا به بیا خانان مخ بل په مخ واړئ او لا به ملکان په بل مخ واړئ هېڅوک په مخ وانړئ دا اتفاق او دا اتفاق دا درس ورکوي چې دا قوم انقلاب غواړي او چې کله یو قوم انقلاب غواړي خدای پاک هغو انقلاب